شاهین افریدی حواله سره یو ډیر افسوسناک خبر بوله زوی ما یا بوله او شاکینګ خبر ویم چې شاهین افریدی حواله سره چې کم چیف سلیکټرز دی یا پاکستان کرکټ بورډ چې کم مشران دي ای شاهین افریدی حواله سره سب بیان جاری کړ. شاهین افریدی ولې هغه د ټیم نه بهر کړ چون کې په پی ایس ایل کې لیډینګ وکټ ټیکر بالر چې کوم هغه شاهین افریدی خو بیا هم هغه اګنور کیږي په ټي 20 فارمیټ کې ولې اګنور کیږي په دې باندې ډیټیل سره خبره کو خو هغه نه مخ کې سلیکشن کمیټې د پاکستان سلیکشن کمیټې چې کم مشران دي دا وخت درې مشران دي عاقب جاوید دی مایک هیسن دی او یو سکندر بخت هم شامل کو چې ما په تقریبا یو 2 ویلاو کې په سکندر بخت باندې ما خبرو کا چې د بيخي د سلیکشن کمیټې تړو راوستل پکار دي نه خو بعض خبرونه دا هم راځي چې دا محسن نقوی د پی سی بی د چیرمن د سره ډیر کلوز تعلقات دي یاران دي نو په دې وجه باندې هغه د سلیکشن کمیټې کې چي نو عاقب جاوید کو ګره یغه ځان له صوبه ده سکندر بخت ځان له صوبه ده او مایک هیسن چې کوم دی اخو پورا روغه صوبه زکه ده چې د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ هم دی او د باقاعده لیکل کړی دی پی سی بی سره چې مالا به اختیارات راکې ورو زتا سره هډ کوچینګ عہده خلم خو مالا به اختیارات راکې نو باقاعده د کنټراکټ ساين شوی دی نو درې وړه صوبې دي چې سوال دا چتیږي وروره چې ذمہ داری به څوک اخلي فیصله به څوک کوي مطلب یو کلاړي ټیم تراولي دغه فیصله عاقب جاوید کوي که سکندر بخت پکای اور کنا مایک هیسن بکای اور بیا فیصله کول ولا به آیا ذمہ داری به ماغه فیصله کول ولا اخلي کنه څوک په اخلي دل تک وستن دا چتیږي ځکه اکثر په پاکستان چې کومه سلیکشن کمیټي جوړ شي نو پای کې هم بیا لاندې شروع په سلیکشن کمیټي کې دنه کلاړیان یو بل سره جنگ جګړه کوي د سلیکشن کمیټي مشران خیر اوس دی حواله سره تاسو سره کمنټ لازمي کوي خو غینه پوسټ راځو چې په شاهین افریدی باندې چې شاهین افریدی حواله سره دا خبره وایي چې شاهین افریدی رویه ټیک نه ده په دې وجه باندې شاهین افریدی د ټیم نه بهر دی شاهین افریدی د بدنامولو د پاره دا یو پلان دی او که څه وجه ده شاهین نه مخکې د ډیسپلین په مت کې عمر اکمل او رحمت شهزاد هم د ټیم نه ډراپ کړل شي عمر اکمل هم په دې وجه د ټیم نه ډراپ کړل شي د ډیسپلین ټیک نه د رویه ټیک نه ده دا غرنګ احمد شهزاد هم د ډیسپلین او رویه په وجه باندې ټیم نه بهر شو اوس خبرونه دا راځي چې شاهین افریدی هم په دې وجه د ټیم نه بهر د چې وې د ډیسپلین نه فالو کوي او د رویه ټیک نه ده اوس د دې حواله سره علمدار هم ویلي چې شاهین افریدی په فیلډینګ کې اټیټیوډ چې کوم دی هغه د اټیټیوډ ایشو شته د شاهین افریدی محمد یوسف مخکې ویلو چې ما شاهین افریدی ته خبرو کو هغه زما خبره اګنور کا چې بیا په هغه باندې شاهین افریدی معافي هم مسته او محمد یوسف هم هغه خبره رفع دفع کا چې بس شاهین افریدی معافي غوښتل ده چونکه محمد یوسف هم هغه ټایم کې مشهور جی خبر کله چې شاهین افریدی کپتانی نه لري کړل شنو هغه وخت چیرمن شاهین افریدی سره ملاقات کول غوښتل د پی سی بی چیرمن خو شاهین افریدی وسره ملاقات نو کړي په څه وجه باندې نو کړي چونکه شاهین افریدی ډیر زیات خفه و هغه ټایم کې چې بغیر د سوجي هغه ټیم نه کپتانی نه ډراپ کړل شو او بابر اعظم واپس د ټیم کپتان جوړ کړل شو نو هغه ټایم شاهین افریدی انتهایی خفه وږي نو دغه چې کله دغه د بورډ چیرمن سره ملاقات نه شوی نو د بورډ چیرمن هم په شاهین افریدی باندې دا ریمارکس پاس کړو چې دې کې لاړي سره واقعي د ډیسپلین ایشو شته دی دا کې لاړي واقعي ډیسپلین نه فالو کوي ډیسپلین ایشو د سره شته دی نو په دې وجه باندې اوس شاهین افریدی باندې د الزامات لګي چې د اټیټیوډ یا د اټیټیوډ مسله ده یا د ایشو چې کومه ده هغه د رویه ده د سره دغه رویه د ټیک نه ده نو په دې وجه باندې د ټیم نه بهر ده چونکه په کار ده چې ټیم ته واپس راشي ټي 20 ټیم له هم ځکه لیډینګ وکټ ټیکر د پی ایس ایل پاتې شوی دی او ښه بالر دی دا نه چې خراب بالر چې دی بيخي د ټیم نه ډراپ کړی دی دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ